बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه خو د ټولو ناول د صدیق ورورو دغه صحافیانو ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې دریم کال دی یو ځل همداسې رانغی چې په هغه کال باندې د هغوی برسي دوی منو کړې نه ده یا په هغه ورځ باندې دوی هغوی یاد کړي نه دي. احسان شیرپو روک انسان نو په دغه جلسده باندې د هغه ډېر احسانونه دي او هغه احسانونه یادول په حیثیت د صحافیانو په حیثیت د 400 والو زموږ فرایضو کې راځي. په کار دا ده چې د هغه احسانونه موږ خپله باندې یاد وساتو. په دغه پروګرام کې د صدیق سره سره به زه د دوبۍ د هغې ملګرو هم شکریا ادا کوم چې د هغه د هغوی د خاندان دي، خو په دوبۍ کې هم هغوی ته احسان یاد دی او بار بار هغوی همدا رابطې کوي چې تاسو خامخا د هغوی پروګرامو کې نو د هغوی به هم د شکریا ادا کوم. او دن دغه موقع باندې صحافیان او زموږ درانه صحافیان دلته ناست دي. نو یو څو خبرې داسې چې هغه دغه 400 سره تعلق ساتي چې نن سبا زموږ په 400 کې د امن و امان صورتحال ډېر زیات خراب شوی دی. زموږ د صحافي مایک، زموږ د صحافي صحافت او زموږ د صحافي قلم خو مخکې نه محفوظ نه و. زموږ صحافیانو سره په هر وخت کې په هر موقع باندې همدغسې حادثې شوي دي، خو هغه حادثې څه وخت شو دومره زیاتې شوې چې هغه عام ولس ته راښکاره شوې. او تاسو به وینئ چې روزانه سحر راپاسو نو په اخبار باندې په سوشل میډیا باندې په دې 400 کې به یو داسې واقعه اورو چې هغه بوږنېدونکي، هغه دومره خطرناک کوي چې انسان ویریږي چې آخر په دغه موجوده حالاتو کې دا څه روان دي. نو پکار دا دی چې زمونږ ضلعي انتظامیه چې کومه ده هغه راویښه شي. صحافیانو له تحفظ ورکول هم د هغوی فرض دي، خو ورسره عام ولس ته تحفظ ورکول هم د هغوی فرض دي. زمونږ کله په غني خان روډ باندې لاشونه پراته وي، زمونږ کله په پټو کې لاشونه پراته وي، زمونږ کله په لختو کې لاشونه پراته وي او زمونږ کله په چوکونو کې لاشونه پراته وي. نو زما د دغه ملګرو په وساطت باندې کوم چې دلته زموږ ډېر درانه صحافیان ناست دي د هغوی په وساطت باندې زما ضلعي انتظامیې ته، صوبایي حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ خپلو تاڼو کې داسې ماحول مه جوړوئ چې یو غریب شکایت له درتلو باندې یره محسوس کی، بلکې خپلې تاڼې داسې جوړې کړئ چې یو شهري تاسو له درځي چې هغه تاسو ته د یو ورور په حیثیت، د یو پلار په حیثیت، د یو مشر په حیثیت خپل شکایت وورولی شي. که تاسو د ځانه بو بلا جوړ کړي نو ډېر حادثات داسې کیږي چې هغه پټ پاتې دي. دا ډېر کم دي چې دا کم ښکاره مخې ته راځي. نو دغه یو درخواست به مې وي دغه ضلعي انتظامیې ته، دغه صوبایي حکومت ته چې خامخا دغه خپل قوم له د ژوند احساس ورکړي، ځکه چې څه څیزونه خو رانه تاسو په ګرانۍ واغشتل، سم رانه په څه واغشتل، سم رانه په څه واغشتل، سم راله هسپتالونه شړ کړل، سم راله سکولونه تباه کړل او څه راله بچي قتلوي، څه راله مشران قتلوي، څه راله څه کوي، څه راله څه کوي. نو دغه به زما تاسو ته درخواست وي چې مهرباني وکړئ په دغه ضلع کې چې دا څه روان دي ښه نه دي روان. ضلع ډېر غلط طرف ته روانه ده. که دا ضلع صحیح طرف ته لاړه او کوشش ورته ونه شو نو کیدی شي چې حالات نور هم خراب شي. زموږ به دا درخواست دی چې د حالاتو ټیکول لپاره د انتظامیه خپل کردار ادا کړي. او زه یو ځل بیا د صدیق ډېره زیاته شکریا ادا کوم، د دغه تنګي د صحافیانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، د دغه خاندان ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هر کال د احسانونه یاد ساتي او د هغه په نوم باندې یوه برسي خامخا کیږي. نو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او امید لرم چې دغه لړۍ به همدغه شانتې دوامداره وي. ډېره مننه.